السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو پښتنو ډیره زیاته مننه کوم چې په فیسبوک کې زما دا کم 1 میلیون فالوور پوره شو. په فیسبوک باندې 1 میلیون فالوور پوره کېدو داسې دي لکه مطلب ډیر ګران کار دی، ځکه چې د فیسبوک استعمالول والا ډیر زیات کمی او ټیک ټاک خو موږ ټول استعمالو. نو ان شاء الله العزیز ګورم چې ډیر شي ګفټونه تاسو ته درکم. ډیر شي ګفټونه مې دا دي راوړم دي، خو موبایل پسې راوړم او بیا دا تاسو کته شي دا ما ډیر شي ګفټونه راوړي دي. دا تاسو دپاره خاص دا ګورئ، دا ګفټونه چې دي دا ما راوړي دي 1 2 3 4 5 تقریبا 15 شپږ دا ګفټونه دي. ورسره به په دې کې شټونه وي، صحیح ده، ورسره به شټونه وي، موبایل یې به وي. دا زه په تاسو ته احسان نه کوم، خو دا ستاسو هغه مینه محبت او تاسو زما سره چې په دې کم فایټ کې د ایسالی ټول پښتانه اکثر زمانه خلاف شي، په ما پسې بدې ردې وایي، کنځله پسې کوي، او ستاسو د پښتنو هغه سپورټ چې دی نو مطلب د هغو هغه ملا ماته کي. واده راله وکړه، لکه واده خو به د مور پلار کې اوس که د ما وکړه بیا به په دویمه ورځ وایي چې دا نه ده ښایسته، صحیح ده. نو په دې کې به ته پاتې راشم، واده دې خپل مور پلار ته ووایي چا دله وکړي. نو ډېره زیاته مننه کوم او ماشاءالله تاسو چې دا کم راځئ زمونږ رسټورنټ ته او زمونږ سره دا ښکلې ښکلې کانې خورئ، زمونږ دا سپورټ کوئ، یقین وکئ بس دی چې زمونږ سره الفاظ نشته. او الله دې تاسو له ډېر زیات عزت په دې وجه درکړي او الله یو خوشحال لره چې دا ستاسو زمونږ سره یو سپورټ دی. مطلب اکثر دلته په دې سعودي عرب کې څوک په جیل کې، څوک بیماري، څوک صحیح. مونږ ول د دې رسټورنټونو دا د ځان دپاره مونږ نه دی ویستی، مونږ د دې دپاره ویستی چې یو پښتوني او هغه ته مسله راشي او د هغه مسله پکې مونږ حل کړو. خو کم از کم تاسو دا ویډیو شیر کوئ، لایکونه پرې رالیږئ، ډبل ټیپ پې کوئ، نو موږ بس تاسو ډیره زیاته مننه کوو، ځکه چې تاسو ته پته ده د چا خبره چې مخالفین مې ډېر سیوا دي. وعلیکم سلام. روبي علي خو تاسو تباه برباده کړه، غریب یو منډه وواله لکه د شاهرخ خان او د کاجل، او شاته پسې دا خلک یې نښتي وو. صحیح ده که نه؟ نور خو تاسو ته پته ده هر سړی کومه لوبه نه کوي. دا پرېږدوئ، دا ویډیو مخکې شیر کوئ چې څونه هم زمونږ مینهوالي زړونه په دې رالیږئ، لایکونه پرې ورکوئ. دا زمونږ دپاره ډېر شی. ستاسو نه زه هېڅ هم نه غواړم، ما تاسو ته به تر اوسه دی ویلي چې ما لس راکوئ، خو دقه مې ته ویلي چې کله په تاسو سخت راځي AKR 804 کې به راباندې پرې روټۍ وخورې، نیشنل یم مړه پرې روټۍ خو موږ اعلان کړی دی چې د چا سره روپۍ نه راځئ او بالکل فری روټۍ خورئ. په روټۍ باندې د چا رزق ختمیږي. د الله بندګانو الله یو خوشحال لره، الله یو کامیاب لره، چې تاسو کامیاب یو، تاسو خوشحاله یو، تاسو باندې سخت رہی چې موږ خوشحاله یو. یقینا که ماته چې څوک کال کوي که نه اکثر زه یم یا خدای پاکه چې بیا به چاته مسله وي. زاهد محمدي په مخه کنځل لیکې رالیږیایي او هېڅ فایده نشته. زه دله جواب نه درکوم ځکه چې د نوم سره دی دا دی د محمدي، زاهد محمدي، څومره ښکلی نوم او څومره غلط کنځل کول دا مه کوئ د الله د رضا دپاره. په دې ټایم کې زه دا دی ناست یم په شمیسي کې، پرون په منپوهه کې وم. زما دقه یې د خپلو بچو سره زندګي تېروم، په خپلو رسټورنټو کې کینم، د هغې اډورټایزمنټ کوم. او په سعودي عرب کې چې په نوم یې پښتون ته مسله الله ګواه دی، یو کس راته اوس ټلیفون وکړو وسې وی یو کس باندې 6 میاشتې جیل ختلی و په 13,000 ریال کې، په 13,000 کې، او وی 14مه میاشتې ده چې هغه په جیل کې دی او لکه مطلب د هغې روپو بندوبست ورسره نه کېږي. نو ما ورته د الله بندګانو دا څه سوا روپۍ خو نه دي، او وی روپۍ 15-16 ریاله دي. ما یې راشه 1000 ریاله به زه درکړم، چا چې میسج کړو ما یې 1000 ته راواله او 3000 ریاله به پسې نور راټول کړو، دا هلک به د جیله راوباسو. قسم په خدای ما ورته په دې الفاظو باندې وویل. نو ګورئ دا روپۍ او دا چې تاسو ګټئ، تاسو کوشش دا کوئ که نه چې د خپل دا کم چې بېروزګاره پښتانه دي، کم چې بېوسه پښتانه دي، یقینا کوي تاسو سره ودرېږئ او تاسو سره لږ خدمت وکړئ. دا د الله سره تجارت دی او بیا ځان ته وګورئ.
په پوخا زمانه کې به تاسو ته پته شته خلکو غلامان آزادول، نو دا چې تاسو د دې جیل نه راوباسئ. او زه یو میشن چې شروع کوم ان شاء الله، دا کم خلک چې په دې روپو کې مطلوب دي په لږو روپو کې، نو دا غو ډیټا راټولو او په دې سعودي عرب کې په یو کس پسې ګرځم چې راوځي چې دا کسان د جیل راوباسو. یقینا کې دا غو خزي بچي به ته دواګانې کوي، دا غو موریانې به ته دواګانې کوي، دا غي خوندې به ته دواګانې کوي. ستاسو څه خیال دی د دې سوشل میډیا؟ تر اوسه په سوشل میډیا سره روانو خلکو به یو بل خوریانې موریانې خزه بچي کنزل. زه راووتم ما پې څه میشن شروع کړو، خلکو له مې کارونه شروع کړل، بیمارانو له پکې اوازونه اوچت کړل، کارونه مارونه. په دې طریقه مونږ هغه شی استعمال شروع کړو. هر یو کس اوس راځي وایي په پلانیزه کې کارونه دي او پلان او ډینګه مونږ ولا هغه ښه سپورټ ورکو. نو الکه چې څونه هم زمونږ پښتانه زما سره په دې میشن کې شامل شي چې څونه په جیل کې دي، ځکه د جیل ژوند ډیر زیات ګران دی او بیا په پردیس کې ډیر زیات ګران دی، ځکه چې په وطن کې خو د چاسوکي او ورشي ولا، خو په دې مسافرۍ کې خو څوک نه کنه. نو چې ما او تا ولا ورشو ګورئ، زما یو خبره واورئ پښتنو، په دې دنیا کې دوه قسم انسانان دي، یو الله والا او یو شیطانان. صحیح شو؟ د شیطان ملګری او د الله ملګری. د الله ملګری څوک دي چې هغه خپل منځ او دس کوي، کنزل ویل بدې رد نه کوي، او د خپل پښتنو سره یا د خپل مسلمانانو ورونو سره لکه د غره ولاړي. او دویم قسم څه دي؟ هغه د شیطانانو په لار روان دي، کنزل بدې ردې بغض حسد په چا پس خبرې. مونږ به په کنزلو والا پسې نه ځو. تاسو ته پته نه ده، ما تاسو ته مخکې ویلو ما د کنزلو وال دپاره زه ړون یم کوڼ یم چاړه یم چې څوک کنزل کوي. څوک چې مینه محبت کوي، څوک چې مینه محبت کوي که نه، نو د هغو دپاره مونږ د چا خبره هر څه یو وروڼه یو. د هغو سره چې دی زمونږ چې کشرانی د بچو په ځای یو دي، مونږ ورسره ودرېږو. نو ګورئ د سوشل میډیا غلط استعمال مه کوئ. یقین وکئ 2 ورځې ژوندون دی، دې ټولې سوشل میډیا په ما پسې څه ونه وي. ګوره دا ویډیو لږ شیر کوئ، دا الله بندګانو لږ شیر کوئ، دا زړونه راولېږئ، لایکونه راولېږئ چې دا مخالفین خو لږ دغه شي که نه. زما د کمنټ ستا کمنټ ډېر خراب دی شریف لالاوا دې ولیدو. حذیفه خان څومره ښکلی نوم دی او ته دې خپل کمنټ ته وګوره چې ته خپل رور ته داسې کمنټ ولیکې غلط، او خپل پلار ته ولیکې یا خپل چا ته ولیکې که نه، هغه به تاله د دې څه جواب درکوي. ته لاړ شه د خپل پلار سره او دې سره کښېنه. ته وګوره دا خلک لګیا دي، زړونه رالیږي، لایکونه ورکوي او شیر کوي دا ویډیو. د الله بندګانو زمونږ یو داسې عمل مونږ ته وښیي چې مونږ د یو پښتون نه غلا کړي، مونږ د یو پښتون سره زیاتې کړی، وښیي راته، یا یې ورته کنزل کړي یا بدې ردې ورکړي. مونږ خو تاسو ته دا ویلي دي چې که یو سړی بیمار شو، لاس او خپۍ مات شو، اقامه ختم و، حروف ورپسې راځه، د ارشد هوټل ته راځه، زه به له هم ټکټ لمه او هم به درته خروج لګوم بالکل فری او ځئ. ما په دې کې نور څه ویلي دي، قسم مې دي په خدای که زه تاسو ته دا دروغ یم چې الله دې لاول تاسو نه بیمارئ. یو خو د یو سړي وس رسي، مطلب روري پلاري دلته یا په کپنۍ کې یو بېوسه سړی او هغه پروتي، لاس او خپۍ مات دي. زما رسټورنټ ته راشئ، زه ایجنټ نه یم، روپۍ نشته، خروج درته لګو، باچا لاlayې په دغه کې ناست دی الحمدلله په القسم کې، زه به یې وړم که ستاسو سره روپۍ نه، زه به یې هلته وړم، په هغه قضیې کې به درته خروج لګئ او ټکټ په دله زه خپل در کوم او ځئ پاکستان ته. په سخته کې خلک د خلکو نه شاته کېږي که نه، داسې ده سخته چې بچا راشي. زه تاسو ته یم په هغه سخته کې د سردار ورې ولاړ دی. د الله بندګانو دا کم کسان چې په ما پسې بدې ردې وایي او دا کنزل ویل کوي، دا د دې د وجې وایي چې زمونږ او د پښتنو په منځ کې غلط فهمي پیدا کړي. نه زه چا په زنا لیدلیم، نه زه چا په غلا لیدلیم، نه زه چا په شرابو لیدلی. یقین په خدای که زه نسوار هم کوم او دوی وایي دا شرابي دی، دا زناکار دی، زه دې ټولو له چیلنج ورکوم چې راشئ قرآن شریف به کېږدو، زه به تاسو ته یم چې ما چېرته زنا نه ده کړې او تاسو به په دې لاس کېدئ، راځئ پته به یې ولګي. وبه کې یو سړی دا چل. بیا درته زه دا یوه خبره کومه
چې دلته کې ایجنټان دي الله ګواله تبعی د خلکو وکړه په ما پسې خلک راځي چاله د دریو میاشتو اقامه ورکړي چاله سا زه تاسو ته دغه يم چې د دې خلکو نه دا عجیزه خلک چا کاله خرڅ کړي پرونه پسې یو کس راغی ماوي د ورنداري کاله خرڅ کړي دا ویډیو ته نشم مخامخ کړي وي ته قرض را مې ور زما سره خو دې قرض نشته صحیح ده ماوي کار شروع کا او دا روپۍ پردی ختم کا نو زه تاسو ته چا ځمکې خرڅ کړي چا کالی خرڅ کړي چا غوا خرڅ کړي او راغلي دي او دلته دا خلک وایي زه خو تاسو ته غرور غلار خم زه خو نوې زی خرڅوم نه ایجنټ یم او هو پلانینګ مشته چې دا کم خلک دا دوکې شوکې او دا کې نو ما به مجبور کی زه به تاسو له دا لوبه شروع کوم بیا دا باقی دلته کې اکثر چې چا خپل اسماتي او حروفي پس یې اقامه ختمي سو کو ته 15 سو کو شپږ زر را سو کو 15 زر را وای زه به ته خروج ولګم هغه غریب په ناجوړتیا کې مبتلای بیماری او دله د کم جنه 15 زر ریال وګوري دی ایجنټ لا د سیده کنه دا زه تاسو ته وایم مراشي کله چا لاس خو ماتي حروفي اقامه ختمي ارشد خان راځي زدل ټیکټ د خپل عالم نه د خپل جيبه الله پاک دون سره کړی الحمدلله چې پاغي کې ستاسو ټیکټ او هر سکیږي بل د تدایم چې دا میشن شروع کو په جمع باندې دا کم چې دلته کارونه کوي په دې سعودي عرب کې او روپۍ ګټي چې څوک په جیلونو کې دي او مطلب د چاپی روپۍ دي یا په د حکومت روپۍ دي نو مونږ زه یو خبره شروع کوم پلانینګ مې روان دی القسم ته زم په باچا لاله پسې د دقیق کسان د پاره به زه کور ګرځم لاول به زه خپل روپۍ ورکوم او دا به دې جیلونو نه راوباسو قسم مې په خوده زه چې کله جیل ته تلم سیدا نو چې د نور چا د پاره مونږه وګرځو هغه د جیل راوباسو سیدا کنه ملګرو زما سره بولاړی د الله بندگانو دا ډبل ټیپ خو کوئی کنه چې دا ویډیو مخ کې دي کسانو ته چې سونه کسانی چې هغه ته مخ کې تلاړ شي بس مخ کې تلاړ شي زما سره الحمدلله کسان دلته شتي دا میشن شروع کوم په بل ویک کې زم القسم ته د باچاله سره کینم په جیلونو کې ګوره تاسو خبري ما حل کړي اولنۍ خبره چې پچا پسې حروفي پچا پسې اقامه ختمي او د لاس او خپ مات شو خو چې کم سړی بیماری ګوره ځکه هغه مونږ بیا ولته او الته کې مونږ محکمې ته مخامخ کو چې دا بیمار دی دا سره لیټر دی او دی وطن ته لګل غواړي نو دغه کسان چې دي او ټیکټ زما د طرف شو صحیح ده یا زما د طرف یا زما د ملګرو زما د ملګری دي چې هغه ته زویم ډاری کول ټیکټ کوي دغه خبره خو حل شو مطلب بیمار پروت راغې اقامه ختمه ده حروف تی پسې په ارجنټ بیسس باندې دی وطن ته لګل غواړي دا زما کار شو بل خبر وس دا چې کم کسان په جیلونو کې پراته دي او مطلب د چاپی روپۍ دي 15000 10,000 د هغه کسانو مونږ ډیټا راټولو ان شاء الله العزیز پروژه کې خدا سعودیانو باسي او په دې ورځو کې به مونږ به کور په هر سړي پسې ګرځو دا روپۍ به راټولو او دی خپل وطن ته لګو د جیلونو به راوباسو په دې را سره متفق یې کنه ملګرو او باقی خمت موینو سي دون وخت زما په میډیا کې شو الحمدلله ما به یو ورځ چې چاله نقصان نه ور کړی او نه به چاله نقصان ورکم الله ګواړي که زما د چا د پاره یا حسد راځي ګورئ حاسد انسان د خبره کوم دا ویډیو شیر کوي ملګرو شیر کوي چې لږ کسان راشي او مطلب یو خبره زده کی او هغه په نیک لار شي زما په خیال دا زمونږ د پاره استاد د پاره خبره ده ویډیو شیر کوي د الله رضا ده یادوم زه غلطه خبره په دې کې نه کوم او ډبل ټیپ شروع کوي زه ته یو خبره کوم کې دې شي چې داخله د نه قلار شي ګوري وای حج ل چې سونه خلک لاړ شي کنه حج لا او د ګټي راولي او د په اخر ورځ پیدا شیطانان ولي نو وای په دغه ورځ باندې د دې خلکو دا ګټي میټي دا چې د برا اسمان ته خيږي صحیح ده او الله پاک یو سړی مطلب د حج په احکامات هم نه پوهه خو چې دې تلې پاغي کې هغه شمولیت کړي کنه نو الله پاک د دې هغه حج قبول کړي خو د یو کس نه د یو کس حسد چې د خپل پښتون ور سره د خپل مسلمان ور سره حسد کوي دا غنه سوزي دا غ بربادي غواړي د اق سړی حج هم نه قبليږي بل خبر دا د تاسو ته بار ویم وای د اختر منځ چوشي خلک چې کله ډیر شوجي تاسو ونی او د اختر منځ شي نو وای الله پاک اعلان وکړي ټول پرشتو ته چې ما ټول مسلمانانو بخل ټوله خو صرف سلور کس نه بخي سلور کس د مور پلار نه فرمانه کم سړی چې رښتې قطه کوي مطلب
2-3 روپۍ وګټي او رشتې قطع کي، کم سړی چې مسلسل شراب څکي او کم سړی چې حسد کوي. وایي دا 4 کسه نه بخم، نور ټولو ته اعلان وکړئ ما ټول بخلي دي. نو ګورئ الله دې تاسو له عزت درکړي، الله یې خوشحاله لره. زه یا په منپوهه کې ناست یم یا په شمیسي کې ناست یم، زما بله څه ټکانه نشته. صحیح ده، که زه یم هم نه، خو چې تاسو بیماران یئ، زما دا ویډیو زما کسان هم ګوري، ستاسو لاس او خپې ماتي، راشئ په هغه ټایم به ما ته ووایي، زه به تاسو ولېږم، تاسو ته به خروج ولګوم او بیا به دله خپل ټکټ درکړم او خپل وطنونو ته به ځئ. صحیح ده، ځکه د هغې مین وجه څه ده، دا زه په تاسو څه احسان نه کوم، دا چې دا کم کسان لګیا دي په ما پسې دا بدې ردې وایي، کنزل ویل دا راپسې کوي، د هغو دپاره تاسو لګیا یې فایټ ورسره کوئ او زما سات نه پرېږدئ. یقینه کوي زما سات نه پرېږدئ، دا ستاسو د هغې مینې د لاسه او د دې د لاسه زه یم چې زما نه پښتنو ته څه فایده میلاو شي. ولې زما الحمدلله دلته تعلق دی، خلک را سره مینه لري، داسې پښتانه دي. او ماله چې هم څوک دا کار کوي که نه، شیرخانه مه کوه قلار شه، کنزل مه کوه خانه مه کوه قلار شه، تباه به شي تباه. دا د حسد د لاسه کې دا صابر مومن وایي ته کال شه، زه یو خبره کومه، صابر مومن راځه که نه زما وروره. السلام علیکم صابر مومن، ته خو چرته غیب یاره. څنګه چل دی جوړي؟ الحمدلله یاره، زما په دې فیسبوک کې 1 ملیون فالوور پوره شي، نو د دې پښتنو مې شکریا ادا کوله. او دغه خبره مې ورته کوله وروره چې زما خو بس غلط کردار وینه نه، که ستاسو لاسو خپه ماتېږي او خروج نهایي خروج درته لګول غواړي، ستاسو اقامه خرابوي، په تاسو پسې حروفي، زه ورته یم راځئ زما رسټورنټ ته ځئ، د فی سبیل الله کومه او ورسره ټکټ خپل در کومه. وجه څه ده چې تاسو زموږ سره دا مینه لرئ. نو په دې کې اکثر پکې دا بعضې کسان کنزل ویل ولیکي، نو زه ورته یم د الله بندګانو الله له به څه جواب ورکوئ، حسد مه کوئ. دا کال مې درته ځکه ویلي چې ګوره ښه ضروره داسې کار دی، ستا یو خپل ژوند دی، خپله زندګي دي، دا ټول دا ښاري مزدوران دي، دا کوم چې تا ته ردې بدې وایي پوه شي، په والله خبرې چې خپله خور مور لري که نه کا تا ته کنځلې وکړي، دا د هغه خلک دی چې ما